د اولنۍ ورځې دا سپوږمۍ کله کله ډېره زیاته غټه وي ټیک شو نه نو خلک بیا وایي اوهو دا خو د دویمې ورځې ده داسې وایي که نه حالانکې دویمې نه وي بلکې دا اولي دا غټه ولې ده نو غټه خو یو د دې وجې نه ده چې څوک وایي چې هلکه دا خو ګوره د اولې ورځې ده د دویمې ورځې ده تاسو وایئ چې نن سبا اولنې تاریخ ته نن ولیدلی شو دا خو دویمې ورځې وایي وروره ته وایه سمه د قیامت علامه یي د قیامت په علاماتو کې دا دي چې دا سپوږمۍ به غټه شي دا سپوږمۍ به څه شي غټه شي بېشکه د قرب قیامت د علاماتو نه یو چې دا غټوالی د څه دی د هلال دی وبه لیدلی شي دا سپوږمۍ دا به وي د یوې شپې نو بس ویلی کېږي به دا خو د څو ده دوه شپو ده چې دا خبره څوک وهي که نه ته ویرېږه خدای پاک معافي راته وکړي قیامت را نږدې دی مرګ را نږدې دی حشر مې ښایسته وکړي ځکه چې حضور صلی الله علیه وسلم د قرب د قیامت دا یو علامه ذکر کړې ده کله کله داسې وشي چې په اوله ورځ باندې ونه لیدلی شي د وجې د کتوالي نه د وجې د کم عمرۍ نه نو سبا خو 24 ګنټې نورې تېرې شوي اوس خو د خیره لویه ښځه ټیک شو نه جو بیا غټه ښکاري یا بالفرض داسې وشي چې نن د لیدلو قابله ده لکه په 10 ډګرۍ ده په 11 ډګرۍ ده خو وریځې دي نو صحیح دي نو چې وریځې دي نو موږ ته خو د شریعت حکم دی چې صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته فإن غم علیکم نو څنګه فاکملوا العدة 30 نو چې نن د ګوره د افق د پاسه 12 ډګرۍ بره ده او خو ډېر شی وخې شوی د ښکارېدو قابله ده هر سړي ته دې په نظر راشي وریځ ده نو ونه لیدلی شوه نو چې سبا 24 ګنټې نورې تېرې شي 12 ډګرۍ نن ده او 13 ډګرۍ پسې سبا کا نو د 25 نه به بیا لویه ښځه بره ولاړه نه وي ماسخوتن به غروب کوي بیا نو خامخا به غټوي نو پوهېږې پې که نه نو داسې خبره نه کول چې یاره وګوره دا غټه ده جو د دویمې ده نه ده د دویمې وروره پوه شوې پې د غټوالي دپاره دغه مختلف قسم اسباب کېدلی شي د ټولو اول دغه خبره حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د قیامت د علامو نه یو علامه ده چې سپوږمۍ به غټه شي ورسره ټیک ده او بله وجه دا کېدی شي چې پرون د افق د پاسه وخو لیدلی نه شوه نو نن به خامخا غټېږي یا پرون د لیدلو قابله وه خو وریځې وي نن وریځې نشته نو خامخا به اوس چوته یو غټه به وي په دې خبره باندې پوه شوئ